کله هر کله درته وایو پروګرام د سنو سحر ماته ویل کېږي علیشان کاکا خیل بالکل خبره اترې خو الریډي تاسو سره روانې وي او پروګرام کې کم موضوع دی په هغې باندې هم تاسو سره ډېرې زیاتې خبرې وشوې چې مهارت ته وده ورکول ډیولپ کول او دغه شانتې هغې دپاره څه طریقې کېدلی شي په هغې باندې تاسو سره خبرې اترې خو په ریډیو باندې یعنې FM 89.4 باندې او 96 باندې ډېرې زیاتې خبرې اترې وشوې خو اوس زمونږ کومه سلسله چې ده هغه ریډیو سره د فیسبوک د سنو پښتونخوا د فیسبوک پاڼه یعنی د فیسبوک پیج باندې مونږ خبره اترې به تاسو سره روانې وي چونکې مونږ خبره وکړو بعض څیزونه داسې دي چې هغې باندې که مونږ خبره کوو نو هغه یو ډېر لوی موضوع چې دی جوړېږي بلکې یو کتاب جوړېږي کتابونه جوړېږي ته خو دا داسې موضوع دی چې نن کم باندې مونږ خبره اترې روانې کړي دي باقاعده چې سکیل چونکې هر یو کس هر یو تن چې د هغه غواړي چې ما سره سکیل وي زه په دا چاپېرچل کې څه وکړمه زه خلکو ته زده کړه ورکړمه زه فایده خپل سکیل نه حاصله کړمه هغه ضروري دی مهارت ډېر زیات ضروري دی یو هنر ضروري ځکه دی چې ته به چې دا چې کله تاسو سره یو هنر وي نو مختلف ځایونو کې ته چې دا بیا کار کولی شي په خپل هنر باندې یا خپل ځان ته هم چې دا یو ارګنایزیشن یا یو خپل شي چې دا هغه کولی شي هو اوس دا ده چې هنر ته وده ورکول او طریقه څه ده هغې دپاره لکه مونږ خبره وکړو زه تاسو څو پوینټونه ښیم په هغې کې چې دا ریګولر پریکټس ضروري دی لکه باقاعده مونږ چې دا د هغې مشق چې دا هغه ډېر زیات ضروري دی شپږ پوینټ داسې دي چې هغه که مونږ په هغې غور وکړو نو زمونږ د ژوند ډېر شیزونه هغې سره چینج کېدلی شي سکیل پکار دی چې سکیل لپاره مونږ څه وکړو ګوره پریکټیکل مونږ ریګولر پریکټس چې د هغې لپاره چې ضروري دی چې مونږ د سکیل ډیولپ کوو هغې ته وده ورکوو نو هغې طریقه کار کې فرست طریقه دا ده چې مونږ ریګولر پریکټس کوو هغه دپاره لکه یو مطلب زه به تاسو یو آسان مثال درکړم کله چې د سټوډنټ هغوی FSC وکړي یا میټرک وکړي هغوی یو شیز په ذهن کې وي هغه څیز وي چې زه د یو ښه انګلیش لینګویج کورس وکړم مختلف یا څوک وایي چې یاره زه د IT ډپلوما وکړم DIT ده وکړم مختلف شیزونه دي خو ډېر خلکو دغه سوچ وي چې یاره زه د انګلیش لینګویج کورس وکړم اوس دا یو مهارت دی ټیک شوه دا یو سکیل دی چې هغه ستا کمیونیکیشن هغه ګرو کوي اپ کوي هغه مخکې بوځي اوس هغې کې ډېر شیزونه دي په هغې باندې ښه خبرې اترې کوم در سره چې لکه مونږ یو انګلیش لینګویج کورس خو کوو خو هغې کې دوه یو خاص شیزونه دي چې هغوی مونږ ته پته نه وي یو خو فرست پوینټ دا ده چې مونږ مهارت ته وده ورکوو خپل هنر ته وده ورکوو خپل سکیل چې دا ډیولپ کوو هغې طریقې کې فرست طریقه دا ده چې مونږ ریګولر پریکټس وکړو ریګولر پریکټس نه علاوه چې دا مونږ ته څه کول پکار دی اوس هغه پوینټونه چې هغه تاسو ته زه ووایم په هغې کې دویم دا دی چې مونږ خپل نالج چې د هغه انکریز کړو مونږ چې خپل علم دی په هغې کې اضافه چې ده وکړو هغې اضافې دپاره بیا دا پوینټونه زه تاسو ته ډسکرایب کړم خو جسټ هغه زه تاسو ته بیانوم چې کم کم پوینټ دي فیډبیک چې د مونږ حاصل کو مونږ څه څیزونه کوو هغې فیډبیک چې د څنګه دی آیا چې د ټیک روان یم صحیح نه یم روان اوس دې نه علاوه بل په دې کې دا دی صبر او مستقل مزاجي چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضروري چې همیشه مونږ پیشن خبره کوو همیشه مونږ د کنسسټنسي خبره کوو نو د ځای کې صبر او د مستقل مزاجي خبره دلته کېږي نو دا ډېر زیات ضروري دی دا اهم پوینټ څلورم پوینټ چې کوم دی دا دی بیا مونږ پریکټیکل یوز مطلب مونږ عملي استعمال چې د هغه څنګه زمونږ دی یا مونږ عملي استعمال چې څنګه کوو دا پنځم پوینټ شو په دې کې اوس دې نه علاوه شپږم پوینټ چې کوم دی 5 پوینټ خو مونږ اوس شپږم پوینټ دا دی چې همیشه مونږ وګورو چې یو شیز مونږ روان خو په هغې باندې مونږ بیا هغه شانتې یو سوچ چې د هغه یو پازیټیو سوچ چې د هغه مونږ نه شو پازیټیو اټیچوډ مثبت سوچ چې مونږ دا ډېر زیات ضروري دی پکې اوس دا شپږ پوینټ دي چې شپږ پوینټ باندې زمونږ د مهارت د هنر د سکیل چې کوم دي دا ډیولپ کیږي دا یو اهمې طریقې دي د دې دپاره اوس پوینټ دا دی چې مونږ دغو باندې کار څنګه کوو چونکې فیسبوک باندې مونږ لایو مونږ به چې دا کوشش کوو چې څومره لیدونکي دي چې هغوی هم دغه پروګرام واوري زه کوشش کوم چې دا پروګرام شیر کوم ځکه چې دا ډېر اهمه موضوع ده چې مختلف خلکو ته چې دا هغو ته ورورسي بیا مخته په دې باندې چې دا مونږ نوره هم خبره اترې کوو چې آیا دې کې څه دي آیا دا شپږ پوینټ چې ما کوم وښودلو په دې کې کوم هغه پوینټس دي چې هغه مونږ مس کوو چې له وجې مونږ خپل سکیل چې کوم دی هغه هغه شانتې ډیولپ نه شي مونږ هغه مهارت چې کوم دی هنر چې کوم دی هغې کې مونږ همیشه پاتې راشو اوس څنګه چې تاسو ته ما دا خبره وکړه
چې کله مونږه دا شپږ پوینټ باندې کار کوو دا طریقه ده نو په هغې کې فرست ما تاسو ته وایي چې ریګولر پریکټس ضروري دی هغه هر مشق هغې دپاره روزانه څه نه څه وخت ورکول ضروري دی ټایم منیجمنټ په دې کې ډېر اهم پوینټ دی ټایم منیجمنټ چې کله کیږي نو ډېر څیزونه چې کوم دي هغه مونږه ګنټو ولا شي چې دا هغه په منټونو کې وکړو خو هغې دپاره وخت چې دا هغه ضروري دی لکه زه به تاسو ته څنګه تاسو ته ما وایي چې انګلیش زده کړه چې کومه ده ډېر خلکو خواهش وي چې زه د فر کې انګلیش ووایم اوس فر دپاره چې ته انګلیش کوې نو ته به ریګولر پریکټس کوې ریګولر به ته چې دا هغه سکل چې ته ډیولپ کوې نو هغه دپاره پریکټس ضروري دی پریکټس دپاره به ته چې دا هغې ته وخت ورکوې وخت چې دا منیجمنټ چې کوم دی د ټایم منیجمنټ چې د هغې دپاره ضروري دی بل ما خبره وکړه پکې چې انکریز نالج خبره ما کړې وه چې یاره تاسو خپل علم چې کم دی هغې ته وده ورکړئ اضافه ورکړئ اوس علم اضافه کې که مونږ خبره کوو نو دا ضروري ده چې مونږ هغې دپاره ریډینګ کوو مونږ هغې دپاره رایټینګ کوو مونږ هغې دپاره چې دا خبره کوو د بل خبره اورو او خپله خبره چې دا هغه سره شیر کوو دا ډېر اهم پوینټ دی ډېر ضروري پوینټ دی اوس مثال کې طور پر مونږه بعض څیزونه داسې وي چې هغه زبني یو ذاتي څیزونه چې دا مونږ خپل بهترۍ دپاره لګیا کړي وي خو بعض څیزونه چې دا هغه مونږ نه په هغې کې بیا پاتې شي اوس داسې چې مونږ خپل مهارت چې کوم دی هغې باندې خو لګیا وو هنر باندې لګیا وو خو مونږ علم اضافه چې کومه د هغه محدوده ساتلي مونږ سره سوشل میډیا شته مونږ سره یوټیوب شته دی مونږ سره چې دا فیسبوک شته دی مونږ سره چیټ جی پی ټي شته دی چې په هغې باندې مونږ خپل نالج چې د هغه انکریز کولی شو مونږ هلته نه اورېدلی شو مونږ هلته نه کتلی شو مونږ هلته نه هغه شیز چې د ځان سره نوټ کولی شو په دې کې د سیکنډ پوینټ دا خبره اوس ما تاسو ته یو خبر دا هم درکړو چې په تھرډ پوینټ چې دا چې مونږ کله فیډبیک اخلو یو شیز دی هغه ما سټارټ کړی دی هغه زما هنر دی زما سکیل دی اوس هغې فیډبیک ما ته پکار دی چې آیا د دې فیډبیک چې د هغه به زه څنګه حاصلوم اوس هغه حاصلونې دپاره پکار دا دی چې مونږ خپلې غلطۍ چې دی هغه بهترې کړو بهترۍ طرف ته بولو چې مونږ چاته وایي چې یاره دا شیز چې داسې دی او هغه وګورو لږ چې د هغه جانچ پړتال وکړو نو هغه فیډبیک چې دا ډېر زیات ضروري چې کومه کوتاهي غلطي ده چې هغه زما د سکل کې چې کم دی هنر کې دی چې هغه وځي لکه یو مستری خانه ده په هغې کې یو مزدور لګیا دی هغه مستریتوب زده کوي نو هغه به هغه چې کم مشر وي چې هغه ایکسپرټ وي په هغې کې نو هغه به هغه نه تپوس کوي یا به هغه شیز ورته ښیي چې یاره ما دا سیز وکړو هغه به فیډبیک ته اخلي چې یاره دا شیز ټیک دی او که نه نو چې کله هغه وګوري چې دا ټیک دی نو بیا چې د هغې نه وروستو مونږ خبره وکړو بیا هر یو شیز چې د هغه ټیکېږي وخت سره به هغه نور هم چې د پرمختګ وکړي بل پکې ما خبره وکړه چې یاره صبر او مستقل مزاجي چې د هغه ضروري دي یعنی پیشنس مونږ خبره کوو او دغه شانتې هغې نه علاوه کنسسټنسي خبره کوو نو کنسسټنسي ډېر زیاته ضروري ده په دې ځای کې هغه ولې ځکه چې په یو کار ته لګیا وې چې په هغې کې صبر نه وي په هغې کې برداشت نه وي په هغې کې وړوکې څیزونه باندې چې دا زما هغه هر څه چې دا مات شي زما د کامیابۍ هغه یو سټیپ چې کوم دی هغه نور هم چې دا ډاون کېږي بلکې مونږه په کار دا دی چې مونږه په دې شیزونو غور وکړو نو بعض څیزونه بیا په فورت پوینټ کې چې ما کوم وویل یاره چې د مونږ پیشن او کنسسټنسي چې دا په کار دی یعنی مونږ ته صبر هم پکار دی برداشت هم پکار دی او هغې سره چې دا مستقل یو مزاج چې دا پکار دی چې مونږ په هغې کې ډسټرب کېږو نه دا ډېر زیات ضروري دی مهارت د سکل ډیولپ ودې ورکول لپاره یو طریقه چې دا اهمه ده بل پکې دا پوینټ ما یاد کړو چې پریکټیکل یوز یعنی عملی استعمال مونږه په ژوند کې څنګه راولو یو شیز دی چې هغه عملی ژوند کې مونږ هغه راوستل پکار دي لکه مونږ که خبره وکړو یو شیز دی ما زده کړه زبان دی مطلب هغه زه بیا د انګلیش خبره وکړم سټوډنټ چې دا زیاتر چې دا څیزونه اوري او ګوري نو هغې دپاره پکار دا دی چې مونږه یو لینګویج مې زده کړو نو په هغې شرم نه دی پکار هغه لینګویج پکار دا دی چې زه خلکو ته وښیم پریکټیکل په سوسایټي کې خلکو چې د هغې نه زده کړه وکړي هغه څیز چې دا زه گفتگو جوړ کړم په هر خبرې کې چې د هغه لږ چې د هغې یو موړ ورکوم نو دا ضروري دی او د نه علاوه شپږم څیز چې کوم ما درته یادولو نو پازیټیو اټیچیوډ کوم یعنی مثبت چې کوم دا سوچ پکار دی منفي سوچ نه مثبت سوچ چې دا چې هر غلطي چې دا هغې نه مونږ سبق اخلو یو نوی سبق مونږ دپاره جوړېږي ځکه چې یو کتاب دی په کتاب کې به یو چپټر داسې وي چې هغه به ګران وي یا یو پاڼه یو سبق به دا ګران وي خو هغه کتاب به مونږ د هغې یو پاڼې ګرانوالي له وجې
مونږ نه پریږدو چې مونږ کتاب چې دا ریډ نه کوو. زما د خبرې مطلب دا دی چې سکل ډیولپ کیږي اله چې هغې کې صبر وي، په هغې کې پریکټیکل لایف وي، په هغې کې مستقل مزاجي وي، په هغې کې چې دا مونږ صبر وي، په هغې کې عملي استعمال چې دا زمونږ راشي، په هغې کې فیډبیک زمونږ راشي، په هغې کې زمونږ انکریز نالج راشي، مختلف څیزونو زده کړه پکې وشي، بیا اله چې دا مونږ پرمختګ کولی شو. خو په دې کې ډېر زیات داسې سټوډنټ وي، مونږ خبره وکړو ما هغه تاسو ته ویلي چې په ډېر خلک دا وي چې هغوی انګلیش لینګویج خو زده کوي، هغوی مهارت دغه یو سکل چې د هغه ډیولپ کونې کوشش کوي. خو په دې کې 2 پوینټونه داسې دي چې هغې مونږ تر ننه پورې مونږ یا خو مونږ ټیچینګ دوران کې مونږ ته ټیچران هغه ډېر کم ښیي، یا چې دا د څومره کورسونو ولوي یا په هغوی دغه شیز ته چې دا سوچ نه ځي. 2 شیزونه دي په انګلیش لینګویج کې چې هغې نه زمونږ انګلیش لینګویج یعنې مونږ انګریزي زبان چې کوم زده کوو نو هغه ډېر په اسانه زده کېږي، ځکه چې زمونږ الریډي که خلک وایي چې یاره انګلیس ضروري ده چې انګریزي هر یو زبان ضروري ده چې مونږ زده کړه وکړو، هر هغه شیز زده کړه کول پکار دی، هر ځای کې هغه ویل نه دي پکار، هر ځای کې هغه کول نه دي پکار. اوس ځکه چې مونږ فیلډ یا زمونږ په فیلډ زمونږ په کومي خبره چې کوو نو زمونږ دفتري لینګویج چې هغه هم انګلیش دی او بل خوا چې زمونږ کوم کتابونه دي هغه هم انګلیش کې دي، نو ضروري دی چې مونږ څه نه څه ټچ وو ورسره، خو خپله ژبه هېرول نه دي چې مونږ انګلیش زده کړو پښتو هېره کړو. نو دا نه، ما تاسو ته خبره کوله چې د انګلیشو چې انګلیش کې 2 داسې پوینټ دي چې انګلیش لینګویج یا خو هغه ټیچران مونږ ته نه ښیي یا هغوی ته چې دا معلومات کم دي د دې. یو دی په هغې کې ګرامیټیکل کمپیټنس، بل دی جی خانه په هغې کې کمیونیکیټیو کمپیټنس. دا 2 څیزونه دي. اوس ګرامیټیکل په دې کې داسې ځوانان به چې هغوی به دا نه پوهېږي چې یاره ګرامیټیکل کمپیټنس چې دا څه شی وي، او بل چې دا کمیونیکیټیو کمپیټنس چې دا څه شی دي. اوس هغه څیزونه چې هغه ګرامر سره تعلق لري، صلاحیت لري، نو هغه په ګرامیټیکل کمپیټنس کې رسي. که مونږ خبره وکړو چې یو د ګرامر رولز وي، کله چې مونږ اکیډمیک یو ټیچر چې دا چاته یو سیز ټیچ کوي نو هغوی پروناون، ورب، ایډورب، د ناون خبره کوي، هغوی هغه شیز چې دا هغه ګرامر ورته ښیي چې دا سیز چې د ټیکشن د جمله به نور هم سټرانګ وي، نو دې ته وایي ګرامیټیکل کمپیټنس. چې مونږ په ګرامر رولز چې دا پوه شو چې ګرامر رولز څه وي، په ورډ آرډر باندې پوه شو، په سټرکچر باندې پوه شو، نو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا صحیح طریقه کار استعمال په کم ځای کې دې ته ګرامیټیکل کمپیټنس وایي. چې مونږ هغه صلاحیت چونکې کمپیټنس صلاحیت ته وایي، ګرامر چې کوم دا ګرامر دی چې هغه مونږ ورډ سټرکچر او دغه شانتې یو سیز چې دا آرډر کې بوزو، طریقې سره بوزو، سیکوینس کې بوزو. لکه مونږ مثال زه به تاسو درکړم چې لکه همیشه مونږ یو شیز چې دا هغه صحیح جمله مونږ چې دا مونږ صحیح جمله ویله، خو مونږ هغه کې ګوس کې چې دا فرق وي، گو وینډ کې فرق وي، گو گان کې فرق وي، یعنی ورب پروورب دغه شان پروناون اور مونږ خبرو وکړو، ناون خبرو وکړو، ایڈجیکټیو خبرو وکړو، ایډورب خبرو وکړو، دا ټول اوس ګرامیټیکل هغه آرډر دی هغه سنټینس کې چې هغه راځي. خو دا هغو خلکو ته پکار دي چې کم خلک په هغوی وایي چې مونږ بیا فیوچر کې ټیچینګ کوو، نو هغوی دپاره پکار دي چې هغوی سټوډنټ ته هغه صلاحیت ورکړي، هغوی هغه زده کړه پرې وکړي. خو هغه خلک چې هغوی وایي چې مونږ کمیونیکیشن ډیولپ شي، زه انګلیش وایم، فرفر وایم، او ما ته چې دا زه به چې دا څنګه چې دا ما دپاره اوس دا ضروري دی چې زه د ګرامیټیکل کمپیټنس طرف ته لاړ شم، هغه ضروري دی پکې. ها که ته کولی شې ویل اینډ ګوډ، او که ته نه شي ضروري نه دی د ځای کې اوسه، ځکه چې ته خبرې باندې کس چې دا په خبره پوهې کا، ته یو کمیونیکیشن سکل چې دا هغه ډیولپ کا. اوس هغې کې دې ته وایي اوس د ځای کې چې دا لږ د ځای کې هغه شیز چې کوم دی بدل شي، دې ته لکه ما څنګه د ګرامیټیکل ګرامر خبره وکړه کمپیټنس، نو داسې اوس په دې ځای کې یو بل پوینټ دا دی چې کمیونیکیټیو کمپیټنس دی. اوس دا هغه څیزونه دي چې اوس دلته کې د ابلاغ خبره کېږي، دلته د رابطې خبره کېږي، دلته د رابطې اهلیت خبره کېږي، ځکه چې هلته کمپیټنس خبره کېږي، نو هغې سره وروستو چې دا هغه کمیونیکیټیو کمپیټنس خبره کېږي. نو کمیونیکیټیو ابلاغي صلاحیت یا رابطې سره رابطې اهلیت چې کوم دا د ځای کې ظاهرېږي. مونږ که خبره وکړو په دې کې هر هغه څیزه لکه مونږ کمیونیکیشن کې یو څیز وي چې مونږ یو خپله خبره چاته چې دا رسوله،
هغه پرسن ته وي، هغه انسان ته وي، یا یو ځایونو ته وي، یو ځای نه بل ځای ته چې خپل خبر رسول، دا کمیونیکیشن دی. تاټس وي، فیلینګ وي، چې مونږ یو بل ته خبر رسو په هغې په ترو. ټیک شوه. اوس گفتگو چې کوم دی هغه زمونږ چې دا پکار دی چې هغه څنګه پکار دی. اوس یو صلاحیت چې دا هغه د ځای کې مناسب انداز سره گفتگو چې کوم دی دا په څه کې راځي؟ دا په کمیونیکیټیو کامپیټنس کې راځي. زه لګیا یم، زما یو خبره ده، زه داسې خبره وکړم چې هغه خلک اټریکټ کړي، یو سلولی سموتلی خبرې پس خبره جوړول چې کوم دی کمیونیکیشن سکیل کې راځي. اوس کمیونیکیټیو کامپیټنس چې کوم خبره مونږ کوو هغه کلچر انډرسټینډینګ وي، که هغه مختلف ثقافتي سمج وي، که هغه زمونږ مناسب انداز وي په هغې کې، یا یو کانټیکسټ باندې مونږ خبره کوو، مطلب سیاق و سباق باندې خبره کوو، نو دا ټول څیزونه چې دي دا په دې کې راځي. بعض څیزونه مونږ خبره وکړو چې هغه مونږ رسمي طور باندې زده وکړو، لکه بعض څیزونه داسې چې هغه مونږ کلچر چې دا مونږ ته ښیي چې زمونږ په کلچر کې دغه څیزونه دي. بعض څیزونه داسې چې هغه مونږ سوسایټي نه زده کړه وکړو. مختصر بعض څیزونه مونږ خبره وکړو، قواعد ضوابط چې مونږ خبره کله کوو، نو مونږ ته خلک وایي چې یاره د ده ډېر تکړه دی خو دا خبره چا سره نشي کوله. دا اوس کمیونیکیشن سکیل دی. ټیک شوه. نو دې دپاره مونږ ته پکار ده چې مونږ لاړ شو او کمیونیکیټیو کامپیټنس باندې لږ کار وکړو. کمیونیکیټیو کامپیټنس باندې داسې کې د ګوز ګان دغه څیزونه چې کوم دي لږ چې دغه لږ سایډ والي. دلته مونږ چې دا خپل فلو چې دا جوړو، دلته مونږ په کمیونیکیشن کار کوو، دلته مونږ په اورالي او دغه شانتې مونږ چې د یو شیز باندې سموتلی کار کوو چې مونږ وایو څنګه خبره به څنګه کوو، چا سره خبره مونږ څنګه کوو، په انګلیش کې مونږ به جمله چې د څنګه جوړو. ټیک شوه. مونږ به هغه شیز چې د څنګه چې دا تیارو، که هغه ثقافتي خبره څنګه ما وکړه، یا مناسب یو انداز گفتگو چې دا هغه خبره وکړه، چونکې دا ابلاغي یو صلاحیت دی چې هغه مونږ رابطه جوړوي. رابطه به مونږ یا خبره چې کومه ده مونږ هغه چا سره څنګه کوو. نو دغه شانتې ډېر شیزونه دي چې مونږ هغه په د خپل لایف کې کولی شو، چونکې کلونه هم روان دي، میسجونه هم روان دي، ډېر زیات اورېدونکي کمنټس باندې هم چې د خپل میسج کوي، چونکې ډېر اورېدونکي چې د هغوی ګوري دا پروګرام. نو موږ به ډېر شیزونو باندې خبره اترې خو نورې کړو، خو پروګرام کې ټایم چې کوم دی هغه ورو کمیږي، کالز هم ډېر زیات روان دي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې هغه سټوډنټ چې هغوی سکل خو غواړي چې موږ د سکل هغه کوو، مختلف سکیل دي، ځکه چې هر یو څیز چې د هغه مهارت که موږ خبره کوو، نو موږ په یو سکیل لپاره دلچسپي ډېره زیاته ضروري ده چې موږ په هغه شیز کې دلچسپي وي. وخت ډېر زیات ضروري دی. څنګه چې ما تاسو ته پوینټس وښودلو، نو داسې ډېر شیزونه دي، خو خبره دا ده چې موږ په سوشل میډیا پلیټفارم باندې هم چې دا مهارت ښکولی شو. ما دا ریډیو اورېدونکو ته دا خبره وکړه چې موږ یو څیز دی ډېر نن سبا ډېر یو آسان څیز دی، چیټ جی پي ټي یوز کوئ، نو تاسو به چې دا مختلف څیزونه چې دا په هغې کې تاسو څه ورته وایئ چې یاره ما ته یو سکرپټ پکار دی، پښتو کې ورته ووایه چې ما ته یو سکرپټ پکار دی. سکرپټ د دې باندې پکار دی چې زه یو تاریخي یا په پاکستان کې تاریخي ځایونو چې دي هغه کم دي، ما ته په دې باندې سکرپټ پکار دی. نو تاسو چې هغه تاسو ته ښکلي سکرپټ ولیکي، پښتو کې غواړئ، اردو کې غواړئ، انګلیش کې غواړئ، تاسو ورته ووایئ، تاسو جمله د غلطه شي، تاسو هغلته لاندې ولیکئ کورکټ دی سنټنس یا کورکټ دی پیراګراف یا کورکټ پلیز، دا ورته ولیکئ چې هغوی صرف ستا خبرې باندې پوه شي. چې پوه شو نو تا ته به هغه ښکلی سکرپټ درکړي. اوس خو ډېره اسانه خبره، سوشل میډیا کار کولی شئ، مختلف څیزونه چې د هغې باندې تاسو آنلاین څیزونه پرچیزینګ، آنلاین څیزونه تاسو خرڅولی هم شئ، اخیستلی هم شئ، ډېر څیزونه دي. نو دا یو سکیل دی چې ته په سوشل میډیا کار کوې، سوشل میډیا مینجمنټ کوې، نو دا یو غټ سکیل دی چې ته یو شیز چې د هغه څنګه سپانسرډ کوې، بوسټ کوې، خرڅوې، خلکو ته خپل میسج رسوې، کنوې کوې، نو دا ټول مهارت لري، دا یو سکیل دی. نو په دې باندې کار کول پکار دي. 09152544143 اور دې نه علاوه چې کوم دی مونږ خبره وکړو، نو ستاسو میسجونه هم روان دي، هغه به هم د پروګرام برخه جوړو. کې پی کې ټایپ کړئ، لونه ما ستاسو میسج به راځي په 881 باندې. زمونږ د فیسبوک او د ریډیو لیسنر نه زه ما تپوس دی، چونکې ریډیو اورېدونکو د میسج ولې ما تپوس کړی چې شهد دی، ګبین دی، ګبین چې دا ډېر څیزونه داسې وي چې چیمې وړي کې چې د هغوی خراب شي، خو ګبین داسې واحد داسې غذا ده چې موږ خبره کوو په دې کې ګبین چې دی هغه نه خرابېږي.
دا ولې نه خرابي غبین چې دا کاغه وخت چین شي اوړې راشي جمع راشي غبین خرابيږي نه دا ولې د دې څه وجه ده څه لاجیک کېدل شي په دې جواب هم تاسو کمنټ دلاره مر کولای شي اور دنه علاوه تاسو کمنټ سم روان دي سلامونه کې وعلیکم سلام ار جے रेडियो किंग आमिर सलामुन के वालेकुम सलाम डर किसी बात का जवाब ना देने का मतलब ये नहीं होता कि उस बात का हमारे पास जवाब नहीं होता बल्कि वो बात ही इस काबिल नहीं होती जिस पर दिमाग कपाया जाए हमदुल्ला मलाहिल डेर खुले खबर दे कड़े अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ हमदुल्ला मलाहिल फ्रॉम लाहौर वेलकम टू द शो डेर ज़्यादा तमन्ना तास्तो हम हर कले को वेलकम को खुशहालो से कमेंट दलार हम डेर ज़्यादा और के रवान दी कॉल दलार हम रवान दी वारा मची कॉल पकवालो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम स्ता कमेंट्स में रीड कवलो स्ता कॉल रालो बिल्कुल बिल्कुल دا کنه پروګرام دی ګورو او ډېر ښه خوند کوي خوشحالو سي الحمدلله ما په خیر لاهور نه چا کال کړي کنه بالکل بالکل لاهور کې فلال لاهور نه کال کړي الحمدلله بس وای را سره بالکل د پروګرام موږ اورو ډېر ښه خوند کوي او اصل خبره دا د لشان بای هر انسان یو کار لپاره یو مقصد وي هغه لپاره مهنت موږ جاری وساتو جی جی بالکل هغه کتنوي کار انسان هغه کار بیا کولای شي ایگزیکټلی بالکل صحیح خبره ده دا چې ډېر کارونه موږ لپاره توانایي لپاره چې موږ خالي بس ورته ګورو سوچ ورته کوو دا به کوم او کوو یې نه موږ بیا پریکټیکل کې موږ هغه لایف کې هغه سیز نه راوړو مطلب هغه کار نه کوو بالکل دغه ده که چیرې موږ یو کوم کار وینو سوچ پر وکړو چې له خپل ځان سره اراده وکړو دا به زه ضرور کوم هغه کار بیا انسان ضرور کول پکار دی ضرور کول پکار دی او څنګه تاسو خپل کاروبار خدي ماشاءالله مو کاروبار خو ډېر ښه ده کنه دا اوس ګوره دا یو مهارت دی کنه تاسو اوس په خپل بزنس کې لګیا یې خمازدار هغې باندې کار کوئ نو تاسو سره څه ګټه راځي هغې نه بالکل حقیقت د هر کار انسان زده کوي لکه مثال د سکول کې لا د چاول او کوچنی سکول ته ځاولې بي سي ورزده کوي دا چې آهسته آهسته بیا په کانفیډنس راځي بیا زده کړی تر بیا مهارت ورته کېږي کنه جی جی کاروبار هم داسې ده کنه صحیح خبره بالکل الحمدلله او یخني خو به شوي وي کنه بس یخني شروع شوې ده شروع شوې ده کوټ موټ ته اچولی کنه خو ما فلحاله نه ده اچولی کوټ دا څه وایي ولې نو فلحاله پرېږده په زه له وازو ډک یم ډېره زیاته مننه الحمدلله خوشحاله اوسې وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه الحمدلله موږ سره راغله وایي ګرمي شته خو وایي ما ته ګرمي څه وایي نه یخني سوري خفه نه شي کب سره لگو او کنه 091525414 और नेक्स्ट कॉल आफ्ता शो गुरु जी सोक तेरा सर अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او په خیر راغلی ملک صاحب تاسو به بردول څنګه بازور څنګه بازور جوړي نه نه پهله بالکل جوړیا پهله د سوې بازور نه نه تاسو به مردون دا سوای بس کمبالی نه مدون سار مرو به تل غلا ها نو مو ته ریډو مرو خپل ودا شو دا څه څنګه مول غولې ته خبرې مور لګ غبین خبره مور ده ها غبین په بزرګه خبر او شات شو د شاتې شو ته غنې مو ته غنې نه ها نو ته دا ویری نه خرپیږي نه ژمي کې خرپیږي نه ګرمۍ موسم کې خرپیږي دا خو زما د هغه خلکو نه تاسو ته چې کم لیسنر چې دا میسج کوي یا کمنټس کوي چې غبین ولې نه خرابېږي څه وجه کېدلی شي اوس که تیره ته ووایې نو هلته به بیا کیسه ورانه شي صحیح که نه بس نه او که نه خفه نه شي ښه نه خفه کېږي خفه شي څه به وکړي که خفه شي څه به وکړي هغه خو ډېر مشهور ډایلاګ دی خو مونږ تاسو نه خفه کوو مونږ به ولې داسې وایو چې تاسو به څه وکړئ ګپ دی څه بس صحیح شوله ها سلامونه بس په تاسو ملګرو ته وعلیکم سلام پروګرام اوره ښه سلامت وعلیکم سلام ډېر زیاته ملک نورالدین صاحب راغلو چرپریزې نه نو بس خپل خیالاتو اظهار یې وکړو نو واپس لاړو السلام علیکم
وعلیکم السلام تربر السلام علیکم وعلیکم سلام. आवाज را اوچت کړئ. اوس صحیح شولو صحیح شو. تو کال خو پهلا ډراپ شو، پاتې نشته بیلانس پکې ختم شو. پته نه لګېږي سیګنال یې کمزوري وي چې څه بس یو کرانګ یې وکړلم اوس خو د خپله پریدای ده، اوس خو یې توی سیګنل ټیک. تر پر هغه کور سره وشو هغه مرغۍ سړی په شوق ونه خوري چې پنجره ورته کلووي ونه سي ورته وورځي. او دا څه وایي؟ ډېره تېکین نو ته په د ټیم مرغو باندې څه کولو چې د ټیم پنجرې کولولې؟ دا سنځري و زرغون صوتي که نه نو یو یې راوړی و ډېر ښکلی و آیا په پنجره کې و بیا یې چا له خاله ویلې چې ته دغه وکسه و چې څنګه یې ګټ ورته کولول ورته لوړو نو ورته کسې یې شیهای موجبت لوړو نو هغه لوړو بس نو چې کال لوړو بس لوړو پسې. دا څه وایه یار، اوس لاړو؟ یقین وکړه چې لوړو خو ته ښه طبیعتونه ښه دي. نو چیرې لوړو؟ پسې لوړ به شو که نه؟ بس پته ونه لګېده چې په کوم سایډ لوړو خو کاله سړی خراب ولوېدو هسې ټنګ غږ یې وکړو. پرون مو داسې وکړو که نه، صدر کې یو ملګري موبایل اخیستو، هغه سره تلو نو چې کوم دکان ته ورننوتو نو هغه افریدی و که نه. اوس ما سره دغه افریدون زبان کې خبره کوم، ما څرنګه خدای کو چې تروپر ما داسې موبایلونه دي ایښي دي پوه شوې. نو وایي تروپر څرنګه ما یاره موبایلونه وښیه که نه لکه لګیا وم سره. وایي ته مې اوس خو تاسو خپل وزیر اعلی ده، اوس خو که تاسو چې دا مونږ سره چې دا ریټ کې اپ نه کوئ نو اوس خو تاسو وایي نه نه مړه وایي داسې خبره نه ده، وایي ته په موبایل خواش که. نو هغسې خبره دا ده چې اوس خو تاسو خپل وزیر اعلی ده، اوس تاسو چې دا خیر ده که یو سنځره لوټ شي بل به روشي. شکر الحمدلله الله د رضی شي بالکل ښه یو. پروګرام اورئ؟ پروګرام دې ډېر ښکلی و ته خو پې ښې اتنټیک ښې صحیح ټیک خبرې وکړلې. زه خو دا اکثر له ویایم د مو څه ملګري و هغو ګوره ایجوکیشن هم کړی و غټ که نه هغو چې ایجوکیشن سره یو شی وزده کړی و آی مو ملګري و تقریبا 12-13 درهم اخلي په دوبۍ کې. نو اورېدونکو له تقریبا دا میسج د حقیقت خبره و چې تعلیم سره هنر چې کوم سکیل دا شیونه دا ډېر زیات ضروري دي، ډېر زیات. او نن سبا وخت داسې دی چې پریکټیکل نه وي، څه در سره کار وي او څه در سره ډیګري وي نو بیا وخت تېرېږي، خو چې کار نه وي در سره، هنر نه وي در سره، سکیل نه وي در سره، نو بیا مسلې شته. لکه ډېر تر پر مو پرفیکټ کتلي دي چې هغو ډېر غټ ایجوکیشن کړی وي خو ګرځي و هغو سره چې د دوام هتیار وي نو یو نه یو هتیار تقریبا چې هغه لازم بیا روسي هغه وختونه چې هغه بیا څو هفته پهله ما یو ویډیو کړی و د پېښور پوهنتون په هکله، پېښور یونیورسټي چې کومه ده په هغې کې 9 ډیپارټمنټ بند شوي وو. او چې بیا ما تپوس وکړو، پوښتنه تپوس نه وروسته ویلې چې په دې کې یو ډیپارټمنټ کې 2 کسان 3 کسان 14 کسان 3 کسان 9 کسان دغه شانتې وایي د دوی وایي ټول ډیپارټمنټ کې داسې چې د اډمیشن یې شوی وي. نو کله چې په کم ځای کې نوکري نه میلویږي انسان ته نو هغوی چې د بیا ستومانه شي. نو هر ټایم انسان چې د دومره شوګیرۍ وکړي، سبق وایي، تا ته ډیګري میلاو شي، ډیګري د ګپ هم نه دی چې ته 4 کاله بي ایس ته تېروې او 4 کاله کې ته چې د بیا هلته ټایم تیر کې او بیا هغې نه پس تا ته چې د په 15-16 کاله کې نوکري نه میلاویږي نو دغه شانتې حالات چې وي نو بیا به داسې مسلې راځي. نو په کار دا دی چې څه نه څه لار چې دا اوس خو خیر ښه دي یونیورسټیو کې دا هم چې دا ورکشاپ سیمینار هم کېږي او دغه شانتې پریکټیکل څیزونه اے آی ورته ښودلي کېږي. موږ په دور کې اے آی چې دا نه و، اے آی چې دا چونکې هسې خو راغله خو لکه ډیپارټمنټ نه و. نو اوس په اے آی چې کوم د هغې باندې کار روان دی، په کار دی سټوډنټ ته هم چې لږ کار وکړي، ډېره زیاته مننه. دروپر بس ټوله سپیشل سلامتو سه منیجمنت لا بخمالي مالک سبا ما وزوري سلامت کا ولیاز مخلص لا اورډر خپلای پروګرام په مخه ده. خوشاله سه ډېر زیاته مننه او چې تاسو خوښیږي نو دا خبره ده. نو ټول ته سلامونه ستاسو چې دا ورسېدو 09152541143. الله اکبر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. جوړی برباری تابع زړګا کنه. شکر الحمدلله. څوک خبرې کوي؟ وخت لري. څوک خبرې کوي؟ یا ستا خپل رور دی رور جان ولې نه پیژنې؟ ها بلونه خو نه دی.
د بني ګل نه بانو نه د بني ګل نه دی بانی ګل نه میر سره چې دا د ټایم مخلص لګیا دی ترک جسد علی شان بھائی یقینا پروگرام میں اور خو بات یو غنټه وچلې دو مې غنټه چې کومه د اوس کټ شو لا غایو مشاوري اور باندې راځي د اسماني ها د یو غنټه دا صحیح بس اول ته به کټ شو وي ځکه چې هغه به لوکل پروګرام وي مختلف ځایونو کې د ټایم کټ شي بیا یو غنټه وچلې دو مې غنټه دی اوس کم دي زما راځي علی شان بھائی صحیح بس دا وی پکې دا بس هغه شعر کې چې ورته وایي کنه وی چې انم پیسل او علی شان ته مخلص سلام په دولتي باندې کوم او بل یو شعر دی علی شان بھائی دا به سپیشل سٹارټ لري یو نور حکیم نه دی هغه ته او تاسو پروډوسر ته تاسو ټول ملګرو ته زما ملګری چې کم دی په خیبر کې اوسېږي عزتمن قدرمن امین افریدي انوار ماما دی او د بډادیر مشر چې کیم دی فضیل خان او ورسره ادریس خان دا هغه ته بډالي و ته وای علی شان بھائی جی بھائی تا وړې خبرې تا وړې خبرې علی شان ستا وړې خبرې داسې لګي په ولا لکه شاکرې داسې لګي په ولا لکه شاکرې علی شان ستا وړې خبرې علی شان ستا وړې خبرې په وړه خلګې چې ته کله مسکې شې په وړه خلګې چې ته کله مسکې شې د مخلص نه ټول غمونه شي بیا لرې د مخلص نه ټول غمونه شي بیا لرې علی شان ستا وړې خبرې علی شان ستا وړې خبرې داسې لګي په ولا لکه شاکرې داسې لګي په ولا لکه شاکرې ډېر زیاته مننه خوشاله اوسئ او ډېر زیاته مننه جان بھائی بس تا ډېر سلامونه تاسو پروډوسر صاحب ته ټولو مینوالو ته او اخري کې به زه دا ووایم چې پاکستان زنده‌باد علی شان او امین افریدي پاینده الله په امان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ غمونو نه آزاد اوسئ امین سره د ستاسو ټولو ډېر زیاته مننه زمونږ دغه اورېدونکي بانو نه راغلو مخلص او چونکې شیو شاعر هم دی او نو مونږ وخت ورکړو ځکه پروګرام کې شاعري هم وکړه او ډېر زیاته مننه ستاسو او پروګرام کې مونږ یو بل کال واخلو السلام علیکم علیکم وعلیکم سلام پروګرام کې هر کله درته وایو څوک او کوم ځای نه فیضا افریدي خبرې کوم حاجي کیم نه فیضا افریدي حاجي کیم نه په خیر راغلی هلو بھائی څنګه ښه شکر الحمدلله ښه یم تاسو څنګه یې ښه او جی زه ښه یم فیضا خورکۍ به څه وایي پروګرام کې موږ سره بھائی پروګرام په ټاپک باندې خبرې نه رسي که نه خو دا بھائی جان د تاسو کوم هغه څه لکه د ګراوند دا کوم بي جي ام چې چالېږي که نه دا څه خو سره که نه دا لږ ډېر چلاو یا الله خیر دا زیات چلو دا ما نه کله پروګرام نه ورته نن مې شروع کړم دغه بي جي ام لګېدلی ما انسان خو لږ د دې پر مې ټلیفون ته وکړې صحیح ده ضرور به پلی کوو بس داسې به وکړو چې تاسو ته به چېرې نیکسټ پروګرام کې زه بي جي ام ولګوم 2 غنټې اورئ ښه صحیح ده چې صحیح ده نو 2 غنټې چې ولګوم نو خبرې به زه څنګه کوم نو بس بیکګراوند نه خیر ده خبرې م کوه خو لږونه کې لګوئ ښه صحیح ده نو بھائی جان یو فرمایش پوره نه کړي فرمایش او فرمایش خو پکې بند دی نو پروډوسر راته اشاره وکړه وایي دا خبره ورته ونه کړي چې پوره به شي
خدا سیره وسلو کې الله حافظ. الله حافظ. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. زمونږ د خوراکي اصل کې زما په پروګرام کې مارننګ شو نو مارننګ شو کې فرمایش مونږ نشو پوره کوه. خوشاله اوسئ اور بیا مونږ کوشش کوو چې تاسو خبره چې دا اګنور نشي اور سٹاپ پورا ناست وي نو بس قانون خلاف ورزي ونه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ځوان څنګه پروګرام کې هر کله درته وایم او په خیر راغلی. ته چیرته وې؟ نو بس الله دې ښه ساته. زه الله په کور کې مو بس زمینداري ده نو بس ګاډی ده روانه نو دې پیر چې دا ګڼې لکه نه بیخي چې دا غیب کړی نو ورته کې دی ورته کې لږ مزګاري ده جانب کتو زه خبره کوي مخامخا به کتو زه خبرې کوي. ته څنګه؟ شکر الحمدلله. تاسو راته وایه تاسو څنګه ژوند ښه دی؟ الحمدلله ښه خپل ټیم پاس کیږي. تاسو خیر به د الله نه غواړو. بس موسم نه راځي نارمل موسم دی، کله یخني شي کله ګرمي شي. دا څه وایي اوس ګرمي شوه؟ اوس ګرمي ده؟ او کنه جو کې ناستو سمه ګرمي ده. نه دلته دومره یخني ده په پېښور کې. اوس واوره وشوه دلته. نه چې پکې نه ګوره چې کار کې کنه بیا به دې سړی یخني نه پېښور کې دا صادر توګړي بیا به خامخا یخني کیږي. پېښور کې واوره خو نه ده شوې؟ نه پېښور کې واوره کم ده. دا څه وایي چا وایي دلته ډېر چک غرونه دي پوه شوې دلته واوره کیږي. زمونږ په کلي کې د هغه سیندونه ټولې چې ټولې اوبه چې لاړې ختمې شوې د څپلو سره روړه په سیند باندې ځو راځي. کتوزو کې واوره نه کیږي؟ نه کتوزو کې خو واوره پوه شوه نو زه به جینګار نه ډوډۍ راوړم. څنګه؟ خو په کتوزو کې واوره وشوه نو زه به د جمعیت نه روټۍ راوړم. زه بس الله د خیر رحمت واوره وکړي پوه شوې که نه؟ امین امین. باران چې تاسو په یخ شي. د رحمت او د خیر د رحمت یو شوارز باران دی الله وکړي. امین امین. جنزیب څه نور ښه؟ الحمدلله ښه خیر به د الله نه غواړم. ښایسته خبرې کې اورېدونکي مزیدارې خبرې کړه زموږ د هغه ټول اورېدونکو ته څه کې چې ټول پاکستان ته سلام. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه جانزیب کتوزی چې موږ سره رالو پروګرام کې خبرې راسره وکړې اور کله کله ورسره داسې ګپ ولګوو که نه. مشر دی مشران سره ما سره ډېر خوند کوي د مشرانو سره چې ګپ لګوي که نه. اور ستاسو ډېر زیاته مننه. 09152544143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجی خیلی جوړی برابر. شکر الحمدلله مونږ خو برابر یو. ته څنګه یې؟ الله ر خلرا ولاره بہت سوتا خونامیر خبرې کی د شهره د ګړو منډي. ګړو منډي نه ټول د ګړو منډي سره خو ډېر ښکلی بوی هم ځي ښه. یاره کینته په لاو کله کله ته ګړه وړو بس د چیک کې وڅکو کوی شو. دا سوې کم ځای نه کال وکړو دا شهره ګړو منډي نه. ها دې ته یو ځل تلوم که نه. ها نو چې په داو غلیو کې تیرې دمه نو داسې سایډ ته یو ځای و هغه ځای کې داسې د ګوړې بوی راتلو. ما ورته دا څنګه ترتیب دی؟ وایي دلته د ګوړه مړه جوړېږي. بالکل به ګدومونه یې دي که نه به ټولې ګوړې مړې پکې کېږي نو بوی یې بیخي زیات وي او ډېر خوند هم کوي ښه شپې. بالکل چې تیرتیا نو بیخي خوښ دي. خو د ورځې چې ګرځې نو هلته رش وي د شپې چې دا داسې ښکلی بوی ځي په دا علاقې کې. نه بالکل به تجارتي لوکارو کنه به حال د چورسادې نه راغه نه وازه ګوړې روغلي دي بس کې کوزایي او څه کې ها صحیح. او تاسو ګوړې کاروبار کوئ؟ یاره بس لږ ګوړې پکې ته چې یا خو بس موږ سره موبایل او د ریپیرینګ کور کوو غاړو ماړو نه غاړې پلاس ټیم والا غاړې چي. نو تاسو به ډېر خوږ وای مطلب ګوړې هر ټایم به ګوړه خورئ نو بس غوسه به نه درځي؟ نه مړه غوسې چې تر یار وخته پوه چې په زور سره په 360 ډارو شي یو دوه ډبه یو په زور په خان ته ay وال هم شته پکې لږ وال خدا سسته چې بینه وانه مطلب دی واپس داسې نه پرې دی لکه اوس چې مونږ درشو که نه نو تاسو مونږ وایئ نه وهونه اخلاقو په دایره کې به مو فکر ښه داسې وایه که نه مونږ داسې نه چې مونږ درشو پوه شو هلته تاره پسې کسان کړي چې لوړ روالی نه وال داسې والې سره نه کوو مړه دا خو به مینه او کېبر او کېبر نه او چې به در باندې وڅکو که نه ویرې دې داسې په طریقه وال دغه لویایي مړه چای په تاسو وڅکو خو وال به نه کوئ نه وال پکې نشته نو طبیعت خوشحال اوسئ مشره پروګرام اورئ والا چې پروګرام خو ورو خو پکې غاړانګو مړانګو ولا وګد شولو بس بيخي بس کله کله خو پکې ګوره دا په کار وی کنه لګه غ ټویسټ بدل شي د پروګرام
بالکل بالکل بس ډېر هغه په خیال کې مزه ولاکه کوي خو زه بس مرګري دي مړه بس کله د پکې خبره چې بس شغل کوي شغل خوي کله شغل خوي او ډېر زیاته مننه بس خپل کاروبار چې دا هغه خیال ساتي الله دې نورم کوي او که الله د مخه کلاو کاله د ملک امن راوستل امين دا اخري خبره چې کوم وکړه کنه امن چې چرته وینو هلته ژوند کېږي هلته چې دا ډېر زیات چې دا شیزونه چې دا کېږي امن سره تړلي هر هغه څیز هر هغه لار که هغه د ډیولپمنټ ده که هغه د ایجوکیشن ده که هغه څه هم ولې نه ده که هغه د ټریډ ده تجارت ده نو دا تړلي وي دا لازم او ملزوم وي نو الله دې زمونږ په خاوره زمونږ په ملک کې امن او امان راولي سپیشلی خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې د ځای کې د الله پاک امن راولي دعا کولی شو کوئی دعا کوه دعا به غواړم نو بس دعا کوئ ها 091525414 د دې کال ډراپ شوی دی او سلام وعلیکم سلام رحمت الله وبرکاته څنګه زه ظهیر خیران یم د کراچۍ نه د رڼا ګانو د ښار پروګرام زبردست ډېره زیاته مننه ظهیر خیران څنګه یې خیر دی طبیعت څنګه دی او دا خو ډېره ښه خبره ده چې تاسو د هغه خبره چې هغه سیټي اف لایټ نه تاسو چې موږ سره میسج کړی چې هغه ځای کې ډېر زیات هغه په د شیزونو باندې پېژندلی شي 091525414 السلام علیکم السلام علیکم پروګرام کې کدي شي اخري کال هم شي وعلیکم السلام فخر علی بس زما د اخري کال ما ته پته ولګي ما ګوره ډېره ټرای وکړه 2 غنټو نه ها دا سو یار سو خبرې کوي کم زینا سید محمود خبر کوم ورپی ماما ماما دې خوره دی ماما خو بیخي ورک شوی دی پاته نشته چې چرته یاره زه ته ډېره ټرای کوم ګوره ستا د موضوع مسلسل اورم دا مني مسلسل دا مني ماما انعام فیصل زه دا ګوره زه نه قضا کوم دا چې ټیکو کار کوم کټینګ کوم خواته مې ریډو پروت دی بس خیال کوه ګوته کټ نه کې نه کنه اوس نو خامخا کټ کولی چې ستا دغه نه میلاوي دی الله اکبر شکر دی چې میلاو شو او کنه خو چې میلاو شو کنه زه ډېر زما د ګوره زړه دغه کړی خفه کړی ما دغه نه میلاوي ها دا څه وایي نه زړه به نه خفه کوي ولې به زړه خفه کوي نه خفه کېږم ستاسو نه یاره نه چې اوس نشي میلاو 2 کاله پس خو به میلاو شي که نه 2 کاله پس خو به میلاو شي دا خبره صحیح ده او زه چې سړی ژوندی چې بیا خو به میلاو شي او بس میلاویږي خامخا میلاویږي ماما څنګه یې دا راته وایه که نه کاروبار دی څنګه دی ښه دی شکر دی الحمدلله بس مړی چې رزق الله تعالی ورکړي موږ له دومره په دې باندې لاک شکر دی څه دی خیال دی ګډ صحیح خبر ده بالکل او بس کوشش کوئ خبره وایي لئن شکرتم لازیدنکم الله پاک وایي ته زما نه شکر دغه کوه زه به در نور زیات در کوم بالکل دې کې شک نشته بېشک خبره دا ده که نه چې وایي لږ ګټه تل ګټه او ډېر د ډېرو خبره چې شي نو بیا ډېر چې دا هغه د انسان کله کله ګنډېر هم شي لږ دې خو چې حلالي د حرامو نو حرام دې ډېرې شي خو په کار نه راځي او 1 روپۍ دې خو چې حلالي نو صدقه پکې وباسې زما نه خو څوک داسې نه خالي لاس نه دي یار چې راشي سیخ وله ورکومه پیسې وله ورکومه بس نن داسې واړه کې غوندې صدقه 100-200 روپۍ پکې خامخا وباسه ښه ورکوم روزانه زمانه راځي د خیر سره الحمدلله ګډ دا ښه خبره ده او بس ټول دې دپاره وباسه چې زمونږ په خیبر پښتونخوا زمونږ په پاکستان کې امن راشي پکې امن راولي هم خبره هم دقه زمونږ هم دا دعا کوو چې الله زمونږ په دې علاقه کې په پاکستان او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د الله تعالی امن راولي امین دا وعده زمونږ لپاره غټه خبره امین او ماما الله پامان السلام علیکم ټولو ته مې دعا سلام وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه ماما موږ سره راغلو او ماما چې کله وایي خوریا نو ډېر خوند وکړي نو ډېره زیاته مننه ستاسو او څومره هم لیدونکي اورېدونکي د هغوی نه ډېر زیات سلامونه او بیا چې دا په مخه خام تاسو ته حارث جان محمد سلامونه کوي وعلیکم السلام سلام ډېره زیاته مننه اورېدونکو تاسو نه ما یو سوال کړی و که نه نو هغې جواب در کومه او ما دا سوال کړی و چې یاره ګبین چې کوم دی دا ولې نسخه کېږي هغې وجه څه ده داسې څه دي په ګبین کې چې هغه
په هغې باندې 1000 کاله هم تېر شي که نه نو هغه خرابېږي نه. ځکه چې یو جدید یو ریسرچ ما کتلو چې په هغې کې دا وایي چې یو ملک چې په هغې کې ګبین راووتو یو څه کې به چا ګبین ایښي وي نو هغې چې کله ټیسټ وشو نو 3000 کاله پهله چې دا وایي ګبین چې ده و او چې دا 3000 کاله چې دا ټایم پې تېر شوی دی وخت پې تېر شوی دی بیا هم چې دا ګبین هغه شانتې و. نو هغه خبره تاسو سره ما کوله چې یاره آیا د دې څه وجه کېدلی شي لکه اوس که زه خبره وکړم چې شهد ګبین چې دا ولې نه خرابېږي دې وجه دا وي چې په دې کې اوبه کمه وي ډېره بې انتها اوبه پکې کمه وي شوګر چې کوم دی یعنی چیني چې کمه ده او شوګر لیول چې دا په دې کې زیات وي او په دې کې اسیډک چې ماحول چې کومي هغه وي پکې یعنی تیزابي ماحول چې کومي هغه پکې وي. او بله خبره دا چې دې کې بیکټیریا او د فنګس چې کوم وي هغه روکتام وي پکې. ځکه چې مونږ که خبره وکړو که نه کله چې اسیډک تیزابیاتو خبره کېږي نو دلته بیکټیریا او د فنګس چې دا هغه هلته هغه ځای ته نشي تللی هغې روکتام کېږي چې کله روکتام کېږي نو بیا چې دا هلته هغه شیز نه خرابېږي نو تیزابیات چې کوم ځای کې وي تقریبا نو اوبو کم استعمال وي پکې شوګر لیول پکې زیات وي او تیزابیات وي پکې اسیډک ماحول وي پکې نو دې له وجې بیکټیریا او فنګس چې کوم دي هغوی روکو کېږي چې له وجې چې دا شهد نه خرابېږي. دا زما جواب او دې کې د چا چې دغه جواب نو هغوی ته زما له خوا دغه ښکلې شانې ټریک او فیسبوک لیدونکو اورېدونکو نه به چې دا اجازت واخلو او ریډیو اورېدونکو نه هم اجازت په یو ځای مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. مونږ همیشه تاسو په دعاګانو کې یاد وئ. کوشش کوئ چې زما کوم آخري پیغام تاسو دپاره همیشه وي د ریډیو دپاره نن هم د فیسبوک ولې اورېدونکي به هم چې د لیدونکي به اوري چې هغه ځای ته ځئ چېرته ستاسو عزت ته نقصان نه رسي هغه ځای ته مه ځئ چې چېرته ستاسو عزت ته نقصان رسي. مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. مونږ همیشه تاسو په دعاګانو کې یاد دی. د لوی الله په امان.